کرسۍ در سره ده خو په ارام کښېنه دا نور هم کښېنه داسې تاوای پوره شاته خو ګورئ چې څوک شته که نه که صرف تاسو راغلي بچی کښېنئ 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 لکه مخکې ناست وې نو ما وخت به نه ضایع کوي ته هم کښېنه که نه بیګ وله هلته کرسۍ شته کښېنه هلته بسم الله الرحمن الرحیم ټول ناول خو تاسو شکریا نن دا پروګرامونه خو روزانه زه کوم دوه درې جلسې خو نن بهترین موسم هم ښه دی او هغه تاو راتاو غرونه مزدار لري نو کم سے کم نن ما دا محسوس کړه چې ډېر په ارام باندې پروګرام دی او ډېر ښه پروګرام دی ټول ناول خو زه تاسو ټول شکریا ادا کوم خدای مو خوشحاله کړم او بیا دا خوړه علاقه دا یو زبردست خلک دي تاسو ځکه ما چې کله دلته سیاست کړی دی یا الیکشن کړی دی ما ته مو ډېر عزت راکړی دی شروع کې دې خلکو زه نه پېژندم په مخکینی الیکشن ما دلته قومي کړی و نو اول مې صوبایي کړی و 1985 کې نن 32 کاله مخکې او ما سره دغه دوه یونین کونسل وکړی او نظامپور مې هسې ما نه خپل کور بدرشي د ما ماما خیل رانه کټ کړ خدا را کړ ما څوک پېژندل نه خو بیا هم هغه وخت کې جمال شاه مې هسې ډېر تېزو مشرانو ته پته ټول مشران څومره دي که نه دا ځان سره راغونډ کړي زه چې راغلم ما ته پته نه څوک دي ما سره د دې علاقې یو څو مشران او هلکان ملګري شول او دغه دوه یونین کونسل کې چې ما څوک نه پېژندل بیا هم هغه ما نه چې حالانکې وزیر یم و تعلق یم و ما نه په 1.5 سل ووټ ګټلي وو دا دوه یونین کونسله 1.5 سل که 200 او هغه الیکشن کې دنیا ټګي هم کړې وه هغه الیکشن ما په 80 ووټه بایللي هغه خلکو دا خیال و چې دا تکړه خلک دي او د نوي خلکو ضرورت نشته لکه دا به مو لوټ کوي او دا به مو خوري او دوی به راباندې مزې کوي بل څوک دی چې هغه به راځي او دلته به سیاست کوي یا به ووټ اخلي بیا هغې نه پس 1990 کې زه قومي اسمبلۍ ته ودرېدم هغه اچانک ما ته الیکشن داخلي نه څو ورځې مخکې پیپلز پارټۍ صوبایي ما کول او قومي هم راغله او بیا زه دې علاقه کې ګرځېدلم ما خلاف اجمل خټک الیکشن کول ما به دې خلکو ته وایي چې د اجمل خټک کې مو څه لیدلي ټول به یې چې لو لیډر دی او دا کوي او پته نه افغانستان او دا غر او بل غر ځکه دا پښتانه په دې پښتو په نوم باندې دې خلکو دوکه کړو صرف مقصد یې حاصلولو او خپل مقاصد به یې کول نه کار کول او نه محنت کولو صرف دا ساده خلک وو هغه وخت کې دا اوس وکړ دغه سوشل میډیا زمانه ده دا بچي چې پلار هم نشي غلطولی دا ټولې خطا کړي او هغه الیکشن وګټلو ما نه هغه وخت کې ما چې 26-27 ووټ واخیستل هغه 34,000 واخیستل او اجمل خټک شکل بیا چا ونه لیدو ما هم ونه لیدو تاسو به یې څه وینئ چې ما هم ورته چېرته ونه چې اجمل خټک کوم ځای و کوم ځای نه راغلی او کوم پل لاړو نو دا زه تاسو ته دا سره یاداشت درکوم چې کله داسې موقع راځي لږ سوچ کوئ که ما زه ښه نه یم ټیک نه یم د علاقې دپاره ما دا جنډه به چې لرې دا جنډه لرې کړه که مونه بهتر څوک راځي او تاسو وینئ حقیقت کې چېرته دا خلک نو خدمت کولی شي دا زیات ښه خلک دي د علاقې ته ترقي دلته کې خو د دین او د دغه جګړه نشته بس دا ووټ خو صرف د ترقۍ دپاره علاقې فایدو دپاره تاسو چاته مشرۍ ورکوئ د دین مشري خو نه ورکوئ هېڅ مشري تاسو مشري صرف ورکوئ چې د تاسو مسلې د علاقې مسلې هغه حل کړی شي او تاسو سره منډه ووایي دا الیکشن صرف دې دپاره دی دې کې نور څه نشته دې کې اوس جګړې نشته جګړه همدغه ده چې کلو کې کارونه دي علاقې ترقي ده ملک حالات ټیک نه دي هغې کې کار کوم دی هغې دپاره تاسو فیصله کوئ چې رضا فلانې مشر جوړوم چې یو مشر جوړوئ نه خو سوچ کوئ بیا زه دا چېرته نه یم چې ما ته ووټ راکړي یو اعلانیې خبرې کوم چې یاره څوک بهتري ما نه بهتري که عمران خان نه بهتري او ښه خلک دي او د ملک خدمت کوي راځئ چې زه هم ورسره لاړ شم ټول ورسره لاړ شم ځکه دې کې ټول زندګي ښه کېږي ملک راته ښه کېږي پاکستان ترقي کوي خو که بېایمانو سره ځئ نو دغه حال دی دا زه دا خبره ځکه کوم چې 15 کال وشول چې دا کوم نن پی ډي ایم دی دې حکومتونه کړي دي
15 کاله وشو چې پاکستان جوړ دی. 15 کاله کې ایوب خان دوره پورې هغې نه پس لږ دور کې د ملک ترقي کوله، کارخانې لګېدې، ملک خوشحالي وه، دومره مسلې نه وې، ګراني دومره نه وه چې خلکو چغې والې، یو ملک ټیک ټاک روان و. موږ لیدل چې دا پاکستان مخکې روان دی په ترقۍ وځي، او هغه ملکونه چې کومونه وروسته او موږ هغوی سره مدد کول، هغه ملکونه په 15 کاله کې ما وکتل چې خو ډېر مخکې لاړل او موږ ریورس ولګولو، موږ شاته روان شو. ځکه چې دا 15 کاله چې دا حکمرانان راغلل، دوی ټول یو ځای حکومتونه کړي، که پیپلز پارټۍ ده، که نون دی، که فضل الرحمن دی، که NP ده، دا څومره چې دي په دې ملک کې حکمراني کړې ده. د هغې حکمراني نتیجه ځکه چې زه اوس حکومت وکړم یا وزیر اعلی پاتې شم یا موږ PTI حکومت یې، هغې نتیجه بیا هغې نه پس مخامخ ښکاري چې لکه موږ خدمت کړی، هغې نتیجه مخامخ به یې که نه مو کړی توره تیاره به او تاسو به یې وینئ. نو 15 کاله د یو ټول حکومتونه کړي، د هغې نتیجه نن تاسو ته مخامخ ده. دا نن چې ملک بېروزګاري ده، یا د ملک نن ګراني ده، یا د ملک پاکستان قرضدار دی، او نن موږ د انګریزانو او د هغه ملکونو غلامي کوو، چانه قرض اخلو، دا د چا د لاسه شوي؟ ایوب خان دور پورې دا یاد ساتئ چې پاکستان باندې یو روپۍ قرضه نه وه. موږ به نورو ملکونو ته قرضې ورکولو، حالانکه نوی ملک جوړو. دا څومره ملکونه دي، تورات او ملیشیا، کوریا، چین، جاپان، دا څومره چې دي دا موږ نه ډېر وروسته دوی به د موږ نه دغه کولو سکیم طریقې به زده کولې چې موږ دا فالو کړو. هغه کوم څیزونه موږ سره ایوب خان دور نه شروع، هغې نه سبق واخیستو او موږ خپل هغې نه سبق وانخیستو. هغه ملکونه خو لاړه مخکې، دې مداریانو موږ سره عجیبه کارونه وکړل. ما دا ټول عمر صوبه کې تېر کړي، صوبایي حکومت نه ملک کې پالیسي جوړولی شي، صوبایي حکومت نه ارزاني راوستی شي، نه ګراني راوستی شي، صوبایي حکومت د تا ډالر نه کمولی شي نه زیاتولی شي، نه قیمتونه ارزانولی شي نه زیاتولی شي. دا ټول اختیار چې دی وفاق سره دی. صوبایي حکومت یو ایڈمنسټریشن دی، یا فنډونه راځي، سړکې او لارې، کوڅې او بجلي دا پې کوو، باقي فیصلې وفاقي کېږي. نو 15 کاله چې دوی دا ملک قرضدار یې کړو، نن د هغې اثرات، نن نه د څو کالو راسې د ملک باندې هغې اثرات دي. ځکه چې دا کم ملکونه مونږ قرض اخلو یا راکړی دی، ای خو مونږ ته هسې خو نه راکوي، یا تش قرض خو نه راکوي، هغې مونږ قسطونه سره سود رانه اخلي. دا څومره ملکونه چې دي، که د عرب دی، که چین دی، که بل دی، که دا څومره چې دي امریکا ده، که یورپ دی، دا کاروباریان دي او سودخور دي. دوی مونږ باندې احسان نشته دی. دوی سره سود مونږ نه پیسې وصولوي، او بیا چې پیسې وصولوي یا پیسې نورې راکوي، نو شرطونه هم کېږي. نن که بجلي ګرانېږي، ګیس ګرانېږي، ټیکسونه لګي، پټرول ګرانېږي، دا هغه شرایط دي چې بھائی قرضه درکوو، خو ته به دا مسلې حل کړې چې ته به ما ته خپلې پیسې څنګه واپس راکړې. که تا مدن نی او تا سره پیسه نی، نو زه خو تا ته پیسې نه درکوم، زه خو پیسو واپسې غواړم. نو هغې شرطونه کېدي چې ټیکس او دا ګیس، بجلي، اوبه، خوراک ټیکس دا ولګوه چې د ما پیسې ما ته واپس راشي. دا ټول چکر دغه دی. پاکستان په کوم جال کې ګیر دی، هغه دغه جال دی چې هغې نه وتلو ضرورت دی. او که دې جال کې مونږ پراته یو، دا ګراني به بار بار راځي، دا تکلیف به په خلکو باندې بار بار راځي. او دا جرم چا کړی؟ داسې کم ملکونه دي هغه تباه او برباد لکه پاکستان چې هغې قرضو کې چلي. دا نور ملکونه چې ترقي کوي، دی قرضدارې نه دي، دوی باندې د چا احسان نشته، دوی باندې چا بدماشي او غلامي نشته، ځکه هغه ملکونه ترقي کوي. دوی مداریانو قرضې واخیستې، صحیح استعمال نه کوي. که دا قرضې صحیح استعمال شوې وې، کارخانو باندې لګېدلې وې، نور څه آباد کړی وې، ځمکې آبادې کړی وې، اګریکلچر یې ښه کړی وې، نو مونږ به بیا قرضې واپس ورکړي او نن په بوج کې نه. اوس دې وخت کې د پاکستان غټه بیماري، زه نورې خبرې رکوم نه، که تاسو پوهم چې د پاکستان غټه بیماري کینسر دا قرضه ده.
کله پورې چې د قرضې کې مونږ پراته یو نو هېڅ شرم دې ملک کې نه راته څوک پیسه راوړي، نه دې ملک کې څوک کارخانې لګوي او نه را باندې دنیا کې څوک اعتماد کوي، ځکه قرضداري عزت د ټکې پاتې نه شي. خپل ځان ته وګوري چې قرضه والی نو سترګې مو ټیټې وګرځوي به، که څوک ورته کنځلې کوي او که بدماشي ورباندې کوي تا سره جواب نشته. دغه حال د پاکستان دی او د دې ظالمانو د وجې نه چې کوم حالات جوړ شو. موږ ساده خلک یو، کله یو راشي کیسه راته وکړي او دلته ټول تاړیانې ورته خلک ووایي یاره دا راته بهتر نه. دا خو تاسو کتلي دي، دا خو ټول ازمایش شوي دي، دوی خو د ازمایش نه تېر شوي دي او نن دا ملک دې حالات کې دی. او که دوی ښه خلک وی د ملک همدرد وی نو پاکستان ولې ترقي نه کوي؟ پاکستان کې نن ولې خوشحالي نشته او کارخانې نشته او روزګار ولې نشته؟ زموږ بچو تعلیم صحیح بندوبست نشته. دا خلک به چېرته ځي؟ روزانه به ګراني برداشت کوو. نو که دې دا د ملک همدرد وی نو نن موږ به چین غوندې او د کوریا غوندې او ملیشیا غوندې د دې ملک بنګلادیش غوندې موږ په ترقۍ روان یو. خو دا د ملک همدرد نه دي. که تاسو نه پوهېږئ نو کاڼه وړاندې به یې، که تاسو پې عمل نه کوئ نو د ملک سره دښمني کوئ. ښې وینئ، ښې ګورئ چې دا ملک راته لوټ کو. نن په ملک ډالر روزانه ګران شو، څنګه چې پټرول مطلب هر شی تقریبا، که پټرول 1.5 سلو نو 270 شو، که بجلی ریټ هغه وخت کې 14 یا 16 روپۍ یونټ مو په ټایم کې، نن هغه 3400 رسېدو. اوس اعلان کړی چې 12 روپۍ نور ګرانو، هره میاشت به تاسو بل کې راځي، دا به 50 ته ورسي. گیس قیمت 120% ګران کو، که 100 روپۍ باندې گیس بل به راتلو نن هغه سبا 220 راځي. او دا پرون بل ورځ وزیر اعظم صاحب عجیبه شی دی، اعلان یې وکړو چې نوره ګراني به راځي، ځکه د IMF شرطونه یا پوره نه دي. پخوا به دا چلو چې دا قرضې به دې اخیستې نو ډېر اسان چل و. IMF ته ولاړه. IMF یوه اداره ده، انټرنیشنل مانیټري فنډ، چې د دې کې دا ټولې دنیا ملکونه ممبران دي. او چې هغه یې کله پورې اجازت نه کړې، نه چین پیسه درکوي او نه دا مسلمان ملکونه یې قرض راکوي، داسې دغه دي، دا د هغوی حصه ده. او دا فیصلې چې کوي دا ګراني او دا هر څه دا راباندې ټوله دنیا ملکونه کوي. دا یوازې امریکا نه کوي، دې کې د عرب هم شامل دي، دې کې دا نور هم شامل دي، ځکه دغه د دغې ادارې ممبران دي. نو دا IMF یو داسې جال پیدا غدي، هغه یهودیان نه چې خلک ورته دا څرنګه چې قرض ورکوي خلکو ته، هغې ته څه وایي، نو هغه یهودیان دي دا ټول. ځکه ورته وایم چې دې پیسه ورکوي، سود سره پیسه که راکوي نو سود ولې اخلي؟ بیا څنګه مسلمانان شو؟ زه دا خبره کوم چې مونږ باندې دنیا چا احسان نشته، یا ساتئ. که احسان را باندې وی مونږ په تکلیف کې یو، نو قرضې دې راته معاف کړي. قرضه نشي معاف کولی، سود دې راته معاف کړي. بغیر سود او بغیر دغه نه راته قرضه راکړي چې والې یاره تاسو تکلیف کې. خو هېڅوک د مونږ همدرد نه، دا ټوله دنیا کاروبار کوي، دې کې همدردي نشته. که پاکستان هم چا څه کوي نو همدردي نشته، پاکستان هم کاروبار وکوي. دا ملک دې حالات ته نن دې خلکو وته دا مجرمان دي. که دا نن ګراني راغلي ده، نو دا دې ګرانۍ کې دستخط چا کړی دی؟ دا څومره ګراني چې راځي دا اصل دا کابینه فیصله کوي، او کابینه کې د ټولو پارټیانو وزیران ناست دي. دوی د اجازت نه، د دوی د منظورۍ نه ګراني نشي راتلی. ټول متفقه فیصله وکړي چې دا به دا ګران و، دا به دا ګران و، دا هر څه دی ګران کړل. بیا ځي دا اسمبلۍ ته، اسمبلۍ کې هم دا ټول مجرمان ناست دي. دوی هلته کې فیصله وکړي چې موږ ته منظوره ده، ټول لاس اوچت کړي چې موږ ته منظوره ده. چاره څوک را سره دا کار کوي؟ دوی کې احساس نشته چې دې ملک د خلک به څه کوي. دا سبا به نوره ګراني دا عوام، دوی ته عوام ورته څه ښکاري نه. دا څومره چې سیاسي خلک دي او غټ خلک دي، مالدار دي، دوی خو پیسه بار پرته ده. دوی په پاکستان کې څه دي؟ که زرداري دی او که نواز شریف دی، دوی خو ټول کاروبار بار دنیا کې. دا څومره سیاسي غټ خلک دي، دوی خو ټول جایدادونه، کاروبار، بچي، هر څه بار دنیا کې. نو که ډالر ګرانېږي دوی ته فایده ده، که ډالر نور ګرانېږي دوی ته نوره فایده ده. او زور یې پاکستانیان نه وځي، مونږ په تباهي په روان شو، دوی کاروبار او پیسه زیاته شي. دا ټول یو سرکل جوړ دی.
دا د ټګۍ یو چکر جوړ دی پاکستان لپاره. دوی خپلې فایدې اوچتې او بیا چغې وایي چې دا بلاول هغه ورځ وی یاره دا دومره ګراني راغله دې کې خو مونږ لاس نشته د ظالم بچیا تو په هلته په کابینه کې ناست دی تا وزیران ناست دي تا ممبران ناست دي هغه نواز شریف لور شو مریم نواز وی چې موږ دې حکومت حصه نه یو. عجیبه خلک یې دومره دروغجن ټګان وی چې موږ دې حکومت حصه نه یو حکومت کې ناست دی مزې خلک وزارت مغرضی وزیر اعلیٰ دیتا وزیر اعظم دیتا تر دی او تا په حکومت کې حصہ نه دا دوکه دی مل سره دی ته شرم ورځي د الفاظ د دروغ دی خلې نه وځي څنګه دا ډېر څه بې غیرته سړی وی چې ټوله دنیا مې ویني خان دی ور پر دی بلګی چې دا چل دی نو دا مل چې دی دا تباہی ته روان دی. دا ته زه حاضر روزانه تقریرونه کوم او زه وینم چې ملک کې توره تیاره ده. تاسو به ټیک ده تاسو رو پیسې کاروبار به مو چلی مالدار به اثر ورباندې نه خو پاکستان درنه روان دی. پاکستان ډوبېدو ته روان دی. که یو ورځ مونږ ډیفالټ شو ډیفالټ مطلب دا دی که قرضې واپسۍ طاقت مو ختم شو نو ټوله دنیا هر څه به راباندې بند شي بینکونه به دې بند شي هر څه به بند شي او بیا به لوټ مال شروع شي. په سریلانکا کې وشو ډیفالټ کې راغله قرضې اخیستې وې بیا واپسې نه شو کېده دغه IMF فیصله وکړه هر څه به بند شو ټوله دنیا پې هر څه بند کړل هغې کې صدر هاوس پورې خلک راووتو وزیر اعظم هر څه کرسۍ نه لاندې په زور راکوز کړ. دغه حالات د خدای نه راولي خو دی د لاسه زه وینم چې دا حالات روان دي. کله پورې به مونږ په قرضو چلو اوس بیا دې قرضې اخلي نو هغه قرضې خو د پاکستان یا د مونږ چا په کار نه راځي. قرضه لاړ شي واپس په سود کې او په کس کې په یو لاس قرضه راکړي په بل لاس رانه واپس والي خو قرضې بوج هم راباندې زیات شي. مونږ په دور کې مونږ قرضه اخیستې وه خو قرضه مونږ پاکستان ته استعمال نه کړې شوه ځکه دوی دومره قرضې اخیستې وې هغې واپسي قسط او سود مو ادا کړو لیکن قرضه خو هغې نه زیاته شوه. نو دا سرکل چې دی نه اوزو څنګه ځکه تاسو زه پوهیم چې دا ما زه تکلیف کې کې دا یم چې دا کوم خلک دي دا څه یې را سره شروع کړي دي دا کله پورې مونږ دوی ته ګورو بېغمه به وي اوده به پراته یو مړه غونې به پراته یو بدماشي به هم راباندې کېږي ګراني به هم راځي تپوس به نشو کولی چغه ناره به هم نشي والی. عمران خان ویش کاله امداد چې خپل اواز کوئ د خپل حق تپوس کوئ ویش کاله چې هغه چغه وایي چې راووځئ دا تاسو خپل ملک دی د چا غلامي او د چا بدماشي نه منئ لیکن موږ خو مړ یو چا کې اواز نشته چا کې جذبه نشته چا کې هغه صرف تاړیانو لپاره پیدا شوي بس ختم. تاسو باندې تکلیف راغلو نو تاسو څه وکړئ ګراني سبا به بیا راشي تاسو به اوده پراته دا صرف د عمران خان او تحریک انصاف ذمهداري ده چې مونږ وایو چې راځئ سړکو ته راوځئ مهنګایي خلاف راوځئ مونږ جیلونو ته ځو روان یو. پرون مونږ دلته کې احتجاج کړی دی ټول مونږ سره کم سے کم 3-4 هزار خلک پېښور جیل ته لاړل ټوله ورځ مونږ هلته تېره کړه. مونږ ورته وایي چې تاسو هر وخت جیل د ګیټ کولاو کې چې پته ولګي جیل ته ځي که نه مونږ ګیټ ته مخامخ ټول 3 ګنټې تېرې نو څه دپاره مو کول. مونږ 2 خبرې دي چې یو د ملک ګراني ده او د غلو نه ځان خلاصون ده. دویمه مونږ سوال دا دی چې د ملک الیکشن وکړي نه الیکشن کې د الیکشن نه هم تښتي ملک هم نشي سنبالولی دی راغلي خپل ذات دپاره دي دا ګوره دماغ کې واچي دی تاسو دپاره نه راغلي دی که مونږ حکومت ختمولو دا ټول غله راغونډ شو چې عمران خان لرې کوي دی را سره حساب کتاب کوي دی د مونږ احتساب کوي د مونږ غلاګانې رانیسي دی رالل قانون پاس کو چې احتساب ختم دی یو طرف ته اربونه روپۍ والي دي نن عدالتونه دی بری شو یو غریب سړی دی په 10,000 په 20,000 غلا کې راشي په قانونو جیل کې پروت نن هغه اربونو ډاکوان چې هغه په کار په جیل کې نن هغه د پاکستان حکمرانی کوي کوم وزیران چې نن ناست یا په کار جیل کې نن هغه وزارت کوي. دا ملک چې دی دا صرف دی دپاره جوړ دی دا پاکستان صرف د نواز شریف او د مولا او د دغه د مولانا او د زرداری دی دا ملک به تاسو هم دی ته حواله کوئ دې دپاره جدوجہد پکار دی. تش په یو ووټ نه کېږي که سړک ته نشي راوتی جرأت درکې نه خپل حق تپوس نشئ کولی نو کور کې ویده شئ خیر دی کوي به را سره تماشه وګورو
خو دا نشي کولی بیا کم سے کم جهاد وکړي چې دا د ووټ بدل باندې دوی برابر کړو چې هغه دوی خلاف ووټ واچوي چې دوی د ملک نه ختم کړو ځکه چې دا زهر چې به د ملک وي نو تاسو چرته هم خوشحالي نشئ یاد ساتئ زه ووټ خبره نه کوم ووټ مه راکوئ خو د خپل ملک سوچ وکړئ که دا سوچ مو پیدا نه کړو نو دغسې به روزانه به مو ډبۍ بدماشي وي ده او د وکاس خبره وکړه پولیس خبره وکړه چې دا دي او تاسو ډېرې ټاړیانې او یقینا تاسو پولیس نه تنګ که زه حکومت کې نه اوس راته وایي د پلار هم څه نشي کولی دې بدماشي مو نه منو ظلم زیاتې که کوي ما خبروي زور زه ما ته چل راځي که زه حکومت کې نه یم دومره الله تعالی طاقت راکړی چې داسې غونې سړځي الټا راویشتی شي او مسله نشته ما ته وایي نو ته موږ دې دپاره خو نه سیاست دې دپاره نه چې سره وزیر وي او چې دلته څوک بدماشي کوي نو زه به سره راشم ولاړ یم تانې چا پلار دې څه وکړي زه خو چا نه هېرېږم نه د چا هم غم مه کوئ چې څوک غلط کار کوي بلکل راواړئ میدان ته که نه مني نو بار به یې راوباسو تاڼو نه چې دوی د پلار بادشاهي خو نه ده دا موږ خلک خو دا چې د غلامان د چا نه دي چې دوی به راباندې ظلم او بدماشي او رشوتې به اخلي خپلو کې ځان کې لږ طاقت پیدا کړي چې طاقت دې درکړي نو بیا څوک بحث هم نشي کولی خبره زیاتې هم نشي کولی خو متفق اوسئ تاسو یو طاقت دی یو چا سره زیاتې وشي ټول کلی ورته راغونډ شي مشران راغونډ شي ګورو چې تاسو زیاتې څوک کولی شي خو که متفق نه یې نو دغه رګړې به خورو دغه بدماشي به راسره کېږي تاسو مو ټولو سره نو مقصد مې دا دی چې د خپل ملکونه کې ټیک کوئ او د خپلو بچو مستقبل سوچ کوئ نو بیا به تاسو مکمل جهاد کوئ مکمل د که سړک او جګړو جهاد نشئ کولی نو د ووټ جهاد خو کولی شي چې وګرځئ خلک پوهېږي چې یاره کوم پله روان یي دې خلکو را سره څه کړي او تاسو کوم پل روان یي د دې حل هم شته د دې ګڼ نه وطنو حل شته او دنیا کې شوی دی اوس دومره ګران ساينس هم نه دی چې بنده دې وایي چې دا خو نشي کېدی ناممکنه ده ځکه ډېر چا سره خبره وکړو چې دا خو نه کېږي بابا دنیا کې وشول نو څنګه نشي ای حل دا دی چې تاسو ته زه وایم چې د دنیا تاریخ وګورئ او ضرور یې وګورئ چې کوم ملک په کم کال کې ترقي کړې ده او بیا هغه ملک په هغه کال کې حکمران څوک و که تاسو یو ملک پیدا کو چې بیمانه او غلو حکمرانانو هغه ملک کړي زه به جرم درکړم دا دنیا تاریخ مخامخ دی هغه ملکونو ترقي کړې ده چې الله تعالی ورته ایماندار لیډر ورکړي د ملک سره مینه وه ذاتي لالچ نو غله ډاکوان نو هغه ملکونو ترقي کړې ده چا 100 کاله مخکې چا 50 کاله مخکې چا 100 کاله مخکې هغه تاریخ وایي چې په دې کال کې دا حکمران غله ملت نشي ټیک کولی ځکه خراب تباه شو دویم موږ سره مثال د بنګلادیش دی دا بنګلادیش د پاکستاني سوا یو مغربي پاکستان یو مشرقي مونږ به وایو چې مشرقي وخوړو وایي به مغربي وخوړو مجرب الرحمان به چغه والی اسلام آباد نه پټسن بوی راځي ځکه هغوی پټسن پیدا کوي کومه سوتلې جوړېږي کې به ډالر راتلو ای مونږ نه 50 کاله مخکې بیل شو ډېر کمزور یو غریب وو 2 وخته روټۍ صحیح نه ملاوېده سپینې وریجې به یې خوړې او چېرته ماهیان به یې سیند نه نیول خوړل به یې سمندر نه هغه ټول سمندر کې وي هغه خلک چې مونږ ته وروسته زه کالج کې ما وخت کې وروسته پته لري خو دا خو مونږ دومره غلي وو چې مونږ هغه مشرقي پاکستان هم خوړلی ځکه رانه هغوی بیل شول نور څه جګړه نه وه چې مونږ دا پاکستان لوټ کوي هغې نوم بنګلادیش شو 50 کاله مخکې مونږ نه بیل شو نن تپوس وکړئ لاړ شي پاکه نشي کولی بچو ته انټرنیټ کولاو کې بنګلادیش وګورئ هغه اکانومي څنګه ده هلته ترقي څنګه روانه هلته تعلیم څنګه روان دی نن په بنگلادیش کې 100% تعلیم شو 100% نن په بنگلادیش کې عدالتونو کې انصاف شروع شو نن بنگلادیش کې تاڼه کې بدماشي نشي کېدی نن خلکو سره زیاتې ظلم نشي کېدی هلته کې نن که ته سامان په سړک پرېږدي سهار راشه څوک ګوتې نه وړي ځکه هلته انصاف رالو د غلا سوچ یې ختم کړو او دا څنګه رالو هلته نن د دنیا کارخانې روانې چې کوم ملک کې امن انصاف کرپشن نی نو هلته خلک پیسه لګوي دنیا ملکونه که خلک دي مالدار دي هغوی کله یو ملک کې کارخانې لګوي کاروبار کوي چې کوم ملک کې هغوی ګوري چې ناانصافي نشته هغه څه چلو شو هلته خزانې خورانې دي
الله تعالی یو ښځه لیډر ورکړه حسینه واجد نوم دی 10 کاله راسي هغه وزیر اعظم ده یوې ښځې ایماندارې چې لالچ نشته نن هغه بنګلادیش د موږ نه سل ګونه مخکې روان دی یوې ښځې ایمانداره وه ملک سره مینه وه نورې سم دې کې کومه د خبر خزانې خو نه وي مونږ ته د ایماندارو خلکو خزانه پکار ده مونږ ته د سمندر نه ځمکو نه خزانې نه پکار مونږ ته ایماندار خلک پکار دي چې ایماندار لیډران راشي ملک ورته ټیک کوي ما دا خبر یاد ساتئ زندګۍ سپدلې دا ماشومان دې یاد ساتي کله پورې چې د ملک ایماندار خلک نه راغلي د هرې پارټۍ مشران ایماندار او د ملک همدرد رانله نو هېڅ چرې هم دا ملک ترقي نشي کولی دا یاد ساتئ ما دا ټول ملک هر څه وکتل زه اکانومي ته ګورم زه مخکې سوچ کوم ما سوچ ډېر مخکې ځي تاسو به ساده ښکارم خو ما خپل یو سوچ دی دا علاقې چې ترقي کوي دا ما خپل سوچ سره کړي نو دا سوچ وکړئ چې دا عمل به ټیک کوو او د هغې حل صرف دا یو دی بله ډو شته نه ځکه آمدن به څنګه زیاتو خرچې به څنګه کمو ملک به د قرضو نه به څنګه ځان خلاصو دا به راته خلاصوي چا چې را سره کړی دی به راته خلاصوي چا چې لوټ کړي وه به راځي موږ ته به قرضې خلاصوي دوی خو را باندې نورې قرضې زیاتې نو زه دې ټول هر ځای کې تکلیف کوم چې یاره جومات ته چې ځئ لمونځ کوئ یو دعا کوئ چې یا الله پاکستان باندې رحم وکړي په پاکستان ته الله تعالی ایماندار خلک ورکړي ختم ترقي ورسره په خپله راځي دا زه لیکلي در کوم کې د ملک لیډران ایمانداري نو ترقي په خپله راځي بیا ځکه دا ټګي دوکه کرپشن غلا دا لوټ مار دا ختم شي او هر سړی هغې سره ټیک شي نو نن خو د نن خو چپړاسي نه والې تر سره پورې ټول غلا کوي یو هم دا ملک نه معاف کوي چا ته موقع میلاویږي هغه مونږه لوټ کوي کو دکاندار دی مو ځان ته لوټ کوي که کارخانې دار دی مو ځان ته لوټ کوي مطلب دی داسې سړی نشته چې لوټ مار ته نه ناست ټیکس څوک نه ورکوي حق څوک نه ادا کوي ملک به څنګه چلي دا ټول څیزونه ټیک کوم دي دا خبرې ځکه کوم چې ما نوښار کې 40 کاله نه زیات سیاسي زندګي تېره کړه او د ما ډېر درد کوي چې یاره تاسو دومره بېخبره یې زه خو به م پوه یم که نه چې زه م پوه نه کړم نو دا نور خو بېرته صرف سیاسي تقریرونه کوي دوی خو بېرته خپل صفتونه کوي ما خلاف به خبرې کوي سره خو بلې خبرې نشته سره پروګرام نشته تاسو د هغې جلسې واورئ نه پر سټک پر خلاف دا ټولې پټیانې ملګري اوړه دي وچوي زه یې پروا هم نه کوم زه به خپل خدمت کوم زنده‌باد 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 دې اعتراض صرف به مونږ په ذات باندې به لګوي کله بکواس کله به لګوي زه دې خبرې نه اورم ما خپل کار دی څرنګه دغه چې قافلې روانې سپي به غپېږي موږ دغه سوچ نه دا سپي به غپېږي موږ خپل کار کوو دا علاقه چې نن دا کلي ترقي کوي ما یو سوچ باندې کړي تاسو ته یاد شي 2013 کې چې کله زه 2018 کې د LIC حلقې کې ودرېدم ما تاسو ټول ته یو خبرې کړې وه که چاته یاد شي ما دا وی چې دا الیکشن ما اراده نه وه خو زه یو سوچ باندې رالم ما دا سوچو کې ګران کار دی زه به رسم څنګه د علاقې ته نن د ما 3 زامن شپه ورځ ګرځي د ما خورې ګرځي ما رشته داران ګرځي هغه ټول کور مې چې کوم دی په دې کې راواچولو ټول هر څه رانه ګډوډ شو ما وی دا ګران کار دی خو کېدی شي دا مې الفاظ وو چې کېدی شي د ما د وجې نه د علاقې ته فایده ورسي ایمان په ایمان اندرتیا ما ته مثلا نو قومي مال ته نه کولی شي خو ما دې سوچ باندې رالم چې علاقه وروسته پاتې شو کېدی شي د ما وجې نه خلکو مسلې حل شي د علاقې ترقي وشي نو نن زه د الله تعالی شکر ادا کوم چې خدای موقع راکړه تاسو را باندې احسان وکړو او ما نه څه کېدی شول موږ هر څه کړي دي که دا علاقه نن دا خوړې والا سره ما جګړه هر وخت به لګی و چې موږ پسمانده یو اوس پسمانده یو دلته که هر شی برابر شو نو نوښار چې کوم ځای دي که سړک دی دا په دې سړک باندې 4 ارب روپۍ نه زیاتې پیسې ولګې دي 400 کروڑ نه زیاتې خو صرف په دې یو سړک ولګې دي دا ګیس چې کوم دی ما نوښار ته هر کلي ته هر محلې ته منظور کړی 2 ارب روپو ګیس ټینډر پروګرام ما کړی دی اوس کله زه وزیر اعلی هغې نه شروع دی دا دې دپاره مې کړی چې دا کلي آباد شي کروڑونه روپۍ
ट्रांसफार्मर दवा د هر څه ته مو منظوري ورکړي و راغلیم دي هر کلی ته ادریس خانم لګیا دی زم لګیا هر کلی ته سړک پوښ شو سو یو نیمه پاتې ان شاء الله غوم کو هر کلی ته بجلی کارونه شو په کلو کې جماعتونه مو سولر کړ امامانو ته موم تنخواهګانې ورکړي جماعتونه هم جوړو څه دپاره کوو چې دا علاقه آباد شي ځکه چې بنیادي څیزونه راشي نو دا کلی چې دي دا ویران کېږي نه ما دا سیاست صرف مقصد دا دی چې زه دا کلی آباد کړم چې دا کلی رانه ویران نشي چې کوم سہولت خاریه کې چې هغه هر کلی ته ورسي مونږ کوشش کړی دی کافي پکې فرق راغلی دی او کوو به او یو موقع بله میلاو شوه که نه نو زه تاسو یقین در کوم چې یو شی هم نشي پاتې کېدی زنده‌باد 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 مطلب مې دا دی مونږ تاسو نه دې دپاره نه دا چې ووټ نه والو بیا عیش کوو بیا بېغمه تاسو چې دلته ایم این اے خپل لیدلی چې کله ایم این اے جوړ شوی د هغه شکل پرېږده څه کار یې ته کړی دی دا کار دپاره نه راځي دا مخ دوکې دپاره راځي نو دا نن چې دا کوم حکومت دی پی ډي ایم دوی مونږ 10 میاشتې نور وروستو بوتلو دوی رالل ځان ته قانون پاس کو عدالتونو کې ځان یې بري کړ او ما صوبه چې کومه ده هغه د قانون نه پاتې شوه د دې صوبې 1.5 روپۍ وفاق مونږ نه بند کړي نن په صوبه کې هر یو کار بند شو چې کوم د روان کارونو ټینډر وشو هغې ته ټکه نشته دی 10 میاشتې روان کارونه یې بند کړل نو دوی څه وکړل د دې صوبې دپاره دوی دې ته راغلي چې سر کیسونه به ختمو مولانا به خپل زوی او بل به ګورنر جوړې خاندان به ډکوي راته دوی دې دپاره راغلي دوی د دې دپاره راغلي چې موږ خپل خېټې ډکې کړو دا قوم خو بېوقوف دی کمعقل دی او خبر نه دی چې سوشل میډیا زمانه ده دا بچی به برابر شي پته به ورته ولګي دا ورته داسې کار کوي یاد به ساتئ دا نن باخبره عمران خان دا خلک داسې پوه کوي پړه کې عمران خان د خلکو پر عمران خان به خلکو ډنه څنګه وباسوي ډېر کوشش وکړي عمران خان د خلکو ډنه نه وځي ځکه ډکې ځکه راځي چې یو دماغ کې چا سره مینې نو د هغه ډکې ماته مینه پیدا کړي عمران خان پړه کې د دې قوم د ملک لپاره مینه ده همدرد دی ځکه نن عمران خان د خلکو ډکې پروت دی انشاءالله یقین درته کوم چې دا مقابله ما ډېرې کړي بیا به هم کوو او داسې ګیدړان ما ډېر لیدلي راځي به دا به دوکې کوي خو موږ به په سچ باندې انشاءالله دوی ته شکست ورکوو انشاءالله او زه خو دې ټول ته یم چې تاسو که پته وي پرویز خټک چاته په مینت لاړې ووټ راکړي چاته مې جرګه کړې ده چې دی رضا کرت ما سره په مینه چې خلک راځي ما کې طاقت راځي نو زه پاګل یم چې په مینتو به ووټ غواړم یا پیسې به لګوم ووټ به غواړم نو زه کور کې ولې نه کښېنم دې نه ښه ده خپل کور کې ما ښه کاروبار کولی شم چې دا خلک ما ته په مینه ووټ راکوي نو ما کې جذبه پیدا کړي دا د تاسو د مینې وجې نه مونږ کې طاقت پیدا کېږي او نور خدمت کوو مونږ بېمانۍ بیمار خلک زه پرېږدم نه ځان سره تاسو ته پته وي چې زه ټګ او بیمان پرېږدم نه چې پته راته ولګي نو زه داسې ټیکه ورکړم زمانه خپل کار کوه زه د خدای نه مدد غواړم تا په ووټ چې زه جوړېږم جوړ دې نه شم د ټګانو خلکو ما ملګرتیا هم ضرورت نشته نو دا تاسو مینه د خوړې ډېره خوړه ما ته داسې ووټ راکوي ته به باران وشي دا تاسو زبردست خلک یې او مزاره خبره ما چې دوه الیکشن یې کړي که نه زه د خوړې کې ګرځم نو ما ته څوک راشي ما ترم تا ملګری څوک یې د ما نیکو څوک یې ما کاکا او څوک مې پلار مې نو زه دې بچو باندې فخر کوم چې دی د مشرانو هغه لاره پرې نه خواه زه یې نه پېژنم ما ته پته نشته خو چې پلار او نیکه نوم راته والي ما ته به دا د فلاني زوی هغه مشر یې نه رو بچي یې نه راندي نن زه په دې باندې فخر کوم ځکه چې خپل مشرانو قدم پرېږدي لاره پرېږدي نګاتا کې پاتې شو نو زه د خپلو ملګرو په نوښار کې ما ته الله تعالی ډېر ښه ملګري راکړي زه د دې قدر هم کوم عزت هم کوم او فخر هم پې کوم چې دوی بغیر لالچه خدمت کوي شپه ورځې منډې کوي خدای د دې ټولو ملګرو ته طاقت ورکړي چې خلکو خدمت وکړي غریب مدد وکړي ضروري دا دی مونږ زندګۍ دي نو زه نه خبرې ختموم ما وخت دی ما بل ځیم جلسه ده خدای مو خوشحال کا مړه دا وړې وړې خبرې دي نه ما دې کار نشته زه حکومت ته خو نه نو
زه خبرې د ملک کومه دا دی راته څه لګوي علاقې خبره یې نه علاقه تا نه زیاته ماته معلومه ته مکه شی چې ماته ویلي ډېره مهرباني خدای مو خوشحال کړه دې ما ورځ پوه کړی دی بس ونه پوه دې صرف تاسو باندې نمبر یې جوړې دی دا وایي ما وایي ظالم بادشاہ په مخامخ باندې د انصاف خبره هم جهاد دی